جلسه او جلوس کې ځې نو هم یریږي، نو بیا ته وایي چې میری جسم میری مرضی، نو بیا هغه ویریږي چې زما الله زمانه خفه نه شي. دې ته څه وایي؟ تقوا. څلورم نمبر چت سره څلورم نمبر دا چې ته هر کار دومره ښه کې ستا مینه دومره ډېره زیاته شي لکه ته چې الله یینې یا الله کم از کم تا یینې. نو ته په 2 بجې ستا چوټي کېږي خو ته 2:30 پورې ناستې چېرته دا کار غلط را نه شي او ستا 5 بجې زیري نو په کم 5 بجې راځې او دا کار د دیاړمار کوي. دیاړمارو نه موږ تپوس وکړو، یار دې کې لږ اوبه راغله، دیاړمارو نه موږ تپوس وکړو چې دا خو مازدیګر دی اتا چوټي نه کوي، موږ د ما په خیال 200 روپۍ دیاړي ورکو، تاسو سره د بار خلک ډېر دي تاسو به ډېر ورکوئ. نو 200 روپۍ دیاړي چې ته ورکې نو هغه د مازدیګر په مانځه کې مزدوري، نو موږ مصري ته وایي دا خو ناوخته نه دی، نو هغه وایي یاره مثاله وه، موږ وایي چې بیا خرابېږي د نایک تاوان به کېږي، نو موږ حساب شو دې ته احسان. او چې کله ته ټکي په ټکي کې نو زموږ سپیکر صاحب پخوا تللی امریکې ته، نو هغه هلته کې دغه تپوس ته کړی یو لار کې دغه ورک شوی دی دا کمره، نو هلته یو کس ته وایي په کاونټر یو جینۍ ده ورته وایي چې زما نه خپله کمره ورکه شوې ده، ما ته یې وښیه، نو هغې ورته وایي ساري دې ماله اوور ټایم نه راکوي نو زه تا ته کمره نشم ښوی. دې ته وایي چې ته وایي چې اوور ټایم راکوي که نه خو دا زما فرض دې ته احسان وي. نو نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 تقوا، نمبر 4 احسان. ته عبادت دسی کې کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، چې خلک ګوري چې دا خو واقعي مؤمن دی. نو بیا یې موږ ته څه ویلو؟ الله یو ګیله کوي، هغه ګیله لږ ستاسو ته وامه او تاسو باریان شئ شکوه د الله حدیث قدسي دی. وایي زما دا بنده او زما په منځ کې ګوره بیګ آی ایم هغه انای کبیر، هغه د انای صغیر نه موږ انای صغیر یو، د سمال آی ایم داغه نه گیله کوي. وی میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تعجب انگیز صورتحال ہے. ویدا سنگا ویزا اللہ وی پیدا میں نے کیا ہے عبادت غیر کی کرتا ہے. الکتروس اللہ ایچا نه دی ویلی، فرعون هم نه ویلی چې ته ما پیدا کړې، کینه موسی ته به ویلو کنه ته ما پیدا کړې. نو الله وایي چې په دې پورې چې دغه خلق ټول په دې دغه دي کلک دي چې پیدا کړی مای او عبادت د بل چا کې. نو بیا ورپسې بل ګیلت څه کوي؟ وایي رزق میں دیتا ہوں اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتا ہے. دا سوره زمونږ د غنم چې وشو دا صرف الله وکړل. دا پرون چې زمونږ میزایل په دغه ولګېد دا الله لګولی. دا پرون چې زمونږ د لاس رافیل طیاره تباه شوې ده او په ټوله دنیا کې وایي د پاکستاني اسلامي فوج دومره روب دی چې د هغې زنانه هغه دغه ما تاسو ته وي چې خلک په خپلو کورونو کې خوشحالېږي. خدای شکر دی. نه الله وایي دا توفیق خو علما ورکړی دی. دا موږ سره انډیا والا کم سټوډنټان چې په فارن کې پاتې شوي دي په ساینس او په ټیکنالوژي کې زموږ نه ډېر تیز دي، خو صرف الله سره نه او زموږ سره الله. نو الله خفه شو، وایي دې شکر د بل ادا کوي. نو بیا وی نعمتوں کی بارش میں ان پر کرتا ہوں، احسان میں ان پر کرتا ہوں. دا سوره نعمتونه چې دي موږ ټول چې الحمدلله موږ ساخلو اغستې شو. کم خلق چې سا نشي هغه دې ته ډسنیا وایي. ډسنیا دې ته وایي چې سا دې بد شو، د استمیټک چې دی دا کم سالنډي والا دینه تپوس وکړئ دې تاسو ته سوره زیریږي. نو سا هم دې وجې نه اغستې شو چې الله زموږ لنګس چې دي دا ټیک پاتې کړي دي. نو الله وایي نعمتونه پې زه کومه اور دے پھر بھی یہ میری نافرمانی کرتا ہے حالانکہ میں اس سے زردن میں اس سے بے نیاز ہوں اور یہ میرا محتاج ہے. ټکی په ټکی موږ دغه ته محتاج یو. نو چې کله کله زمونږ الله دې خبرې ته فکري چې الله تعالی زمانه ګیله کوي چې پیدا کړی مای روزي د در کومه د نعمتونو باران د باندې ما کړی دی او ته وایې چې نه زه د عمران خان د خوشحالولو دپاره هر څه کوم. مولانا کوی چې کافر یم چې زه سره کافر کېږم. ډېر خلک وایي زما پلار کو دوزخ ته ځي نو زه سره ځم. دا د کفر کلمه. الله وایي هغه خو ته پیدا کړی نه ته ما پیدا کړی. نو دا زما ستا په ذموارو کې یو بله ذمهواري ده چې موږ به اطاعت کوو او موږ به د الله شکریه ادا کوو. بیا یو څو کمزورۍ موږ ته الله ښوولې په خپل کتاب کې او دغه کمزورۍ د پکار دی چې زموږ په ذهن کې یي او د هغې علاج یې راته ښوولی. نمبر 1 خلق الانسان من عجل. تاسو تادی ګران یې دا څومره اکسیډنټ چې کېږي دا را تادی نه کېږي.
ما موټر دې سره ګرځاو هغه دې غاډي را منډې کړې ماشومو پغې کې ماشومو ما ریوس لګاو ما په شیشه کې ونه کتل زما ټیر په د پاسه وختو الک مړ شو ما بیا شون خطه نیولې نو کتلې به دیو کنه دا امیر ما سره لګولې و یره زما تعدی وا نو الله خو ته ویلی چې ستا تعدی نه وا ستا په دې خټه کې ما تعدی عقل را نو مکه وکنه نو ته چې پځې نو تا ته سوې وقصد فی مشک ته چې واکې نو منډه موخه نو بیا وی شورم مکه وکنه تا سلنسر لر کړي ا موټر سایکل دی روان کړي واغزوز من صوتک نو ته دومره شور کې ملک ته پسر راغسته اواز کته کا کنه خلق داسې کوي چې خدای پاک سوکره ټول دته خیری کوي دا وې دا تو خويند ورور دی ناغه یو کس وی بچیا روان په موټر سایکل تیز ناغه بچی ژوند به ډیر نه اچال ته لاړو زمو یو پولو الته موټر پیراغه او هغه وچقاو امړي راوړ بیا سار زاغه قبر لاړم امور وته ناس و یو مور و یو زوی هغه وته جړل وی بچی د قشان د پرې خدانو ماده چې پرون کوم سپیډ کاو ولي وقصد في مشيك واغضض من صوتك نو الله وی چې خلق الانسان من عجل ته خپل کمزوري لاول پیجنا لکه ډیزیز او پیجنې ډایګنوسس وشي بیا به ټریټمنټ کې کنه نو څومره زخمیانو نه کوتا تاسو کو هغه یا منډه واخلا ایا یو خپل خانو کتل روډ کراس کاو دا مهر هاوس نه کمال استاد کور طرف ته په منډه تو نه دی خوا کتلو نه دی خوا کتلو اجو گاډه پیراغه جوړ چقاو نو چې تا ته دا پته چې الله ډایګنوسس کړو چې پتا کې تعدید په دې پابیو مندا نمبر 2 ان الانسان خلق حلوعا انسان چې دا کم همت دی نه کم همت خلق سوکو چې کړه رسول الله سلام دغه ته تو او حتی تو نو کم همت سوکو عبد الله ابن دارا سرتا سو ہے عبد الله ابن ابی ناغوی لیونی چیزای نو 700 کسانو سره نو پرون چې موږ د افغانستان کې جهاد کاو یا په فلسطین کې جهاد کوي او یا پرون په انډیا کې غزوه هند کاو نو سوره کم همت خلق وي چې امن پکار دی دا بے غیرتی د دې په دې خټه کې یي ناغوی چې ګوره سر جوکا کې جیه سر اٹھا کې نہیں جینا ہے نو حافظ نعیم ورته وی چې ورزه په او هغه سوی نه هم سر جوکا کې جیتے ہیں تاسو په پته په فلسطین کې دوه قسمه خلق ته یو په غزه کې دي وہ سر اٹھا کې جینا چاہتے ہیں او یو په خواته په ویسٹ بینک کې دي محمود عباس مشر دی هغه په دې د اسرائیل سره روغه کړي چې ستا فوجي دغه زیراشي زما فوجي بسملی چې څو پورې ستا فوجي تیر شوی نه زما سپای بنه پاسي چې کله تاسو تیرېږئ نو زما سپای وا او دیوال ته مخ کی نو محمود عباس دومره غیرتی انسان دی چې بل ورځ په اسرائیل کې اور لګېدلی ناغه بمان ولی نو دی وته وی زم چې ستاله اور مړکم دا کم همت دی د دې کم همت علاج چې دی هغه توکل علی الله دی کوم چې زمونږ فضایي وکړو زمونږ فضایي کلمه وي مخکې منځ د سارو کو بیا دعا وغوښته بیا د الله اکبر دغه وي او بیا هغه آیاتونه وي او بیا په ورل نو څه چلو شو نو الله وي ته خو کم همت خو توکل وکړه زره سره ملګری ځکه یو زوم یو ورځ تاسو ان تنصر الله ینصرکم زره سره شاته ولاړ نه تاسو زما امداد کوئ نو دویمه بیماری چې ما ته قرآن خولی وا دریمه بیماری ان الانسان لربه لکنود دا ډیر ناشکر دی دله خو چې لاغه دغه ونه کې ترانسفر جو دې مروري جو جنډای بدل کړي اله کتاله چې موږ نوکری کتلې وا ولې وای دا چرته وای دا خو ماته په میرټ میلاو شوی و ناغه ورته چې له کتا خو په موږ هغه یو کس له کلاس 4 نوکری ور کړی و ناغه 2 کاله پس ما سره ملګری راغله پټیای کې شامل شو نو ته ته وی ته ولې خپای ته ولې شامل شو خپلار دی نو هغه ورته حبیب الرحمن بچا نه خپای ناغه حبیب الرحمن بچا چې ژوند دی ته غوته نه خپا اخو سپات شه نه ان الانسان لربه لکنود خدای وې د په خټه کې دا ناشکری پرته ده نو خبره ده چې کو تاسو شکر وکون لازیدنکم نو په دې پرونی حالات باندې به خدای 400 شکر ادا کو دا په کم دی دریم نمبر سلورم نمبر دا انه لحب الخير لشدید ته چوال خوري نو په پیسو د لاس به خوري ځکه په پیسو خلق ډیر زیات مین دي چې په پیسې مېنی د ناقه قران کوي چې په پیسې مېنی نو وکیل سي چې په پیسو مېنی نو د مخالف نه پیسې والی نو کیس ولا خراب کی چې په پیسو مېنی نو د خپل پلار خلاف سازش وکي نو هغه پلار وولي ناغه یو کس ډاکټر صاحب نو وشته و په دغه کې پنجاب کې نو هغه نه اخبارو تاسو کو وستاره د پلار د جیداد خو اسه تا ته پاتې کې دوندا دی ولي وشتو ناغه وی دی چې مړ کېدو نو زه به بوډا شم نو ما پاګه بیا څه کول
دا ولې انه لحب الخير لشدید. او چا چې د پیسو د لپاره نقصان کړی دی هغه پیسې نصیب شوي نه دي. هغه یو کس دا چې لوګو بیا زمونږ مریضو ناغه بیا مریض وکړه پیدا شو ناغه مونږ شفا ته ولېږو ناغه 70 लाख روپۍ په هغې په دغه باندې د لیور ټرانسپلانټ باندې خرچه راله او جو 70 लाख به دته میلاو شوي په هغې کیس کې په هغې دروغو کې چې هغه وشو نو هغه اپریشن پیل شو چې اپریشن پیل شو نه ماشوم مړه شو چې ماشوم مړه شو نه یو وا ناغه پلار چې دی د ډیر غم هارت اٹیک ورشو نه مړ شو نه نو پورا کول ازمول خو نه شي. نو انه لحب الخير لشدید. ابل وکانه الانسان قطورا د ډیر شوم دی ته چې د چنده غواړي لکه کنزل چې وته کړي چې ته ویره یو خو د جمعه اسلامي ولا بقله راوځو خو ډزا چندره دا خدمت لراکا دا ارفن هاوس لراکا او دا نن بیا اجتماع دا بیا دا ستاسو سره خکې ځکه چې د قیامت په ورځ باندې ستا په 10 روپو باندې ما 10 روپۍ ورکړه هغه فلسطین ته هغه ووړې هر خدمت والا اول ته پیچاله یو بسکټ ورکو دا زما لپاره ډیر لوی انر نه دی ما خو نشوي وړې په باجوړ کې جمعات جوړېدو ازما 100 روپۍ هلته لاړې یو خخته وپیم نه شي نو که دا څومره چندو والا چې ګرځي دا زما ستا سره ښه کړي نو 15 بیمارۍ ما تاسو ته ووې 15 بیمارۍ څه دي نمبر 1 چې دی هغه ته تعدي کې نمبر 2 ته کم همت ہے نمبر 4 چې دی ته ناشکر ہے نمبر 4 3 چې دی ته ناشکر ہے نمبر 4 چې دی ته پیسو ډېر مینې او نمبر 5 ډېر زیات بخیل یو پیسې د جیب نه راوکاږي نو بیا ورته څه وایي د دې علاج څه دی وایي 15 کارونه وکړه نمبر 1 فرایض کا اهتمام نمبر 2 سنن کا اهتمام کو د خپل رب سره تعلق ساتي نو سنت بخامخه کې نمبر 3 مستحب یا نوافل کا اهتمام هغه خلقو ګټه وکړه کوم خلقو چې د مازیګر د مانځنه مخکې سلور رکعاته نفل نه پریدي هغه خلقو ګټه وکړه څوک چې تهجد لپاسي هغه خلقو ګټه وکړه چې هغه د فرض حج نه علاوه عمره لمزي او بیا د نواب د درې مرتوي سلورم حقوق الله